ورکه ډنډه چې څومره زورور دی نو کار به کوو. دویم SHO-ګانو له زړه ورکه، پولیس له زړه ورکه. دا چونکې سیاسي ضله ده نو دلته کې په پولیس کې ډېر زیات مداخلت دی. هغه مداخلت یې ایستی و، په میرټ کار کېده او هر سړي دی چې کوم دی نو په بده نه کتل. د عزتداره سړي ورسره ډېر زیات قدر و او د ایس فروش، سودخورو، قبضه مافیا، ناسوري خلکو یې بالکل په دفتر بند کړو. تصویر شروع کې چې کوم دی تصویر ویستل هم د هغه دونه سوچ و چې زه دې سړي سره تصویر وباسم او دې زما له تصویر استعمال نه کړي. دې چرتونه و چې DPO سره مې تعلق دی. نو ړومبۍ میاشت چې هغه تېره کړه نو تصویر به چا سره نیسته. هغې کې هغه تحقیق وکړل او بیا ورسره ما یو ورځې خبرې کولې. نو هغوی چې ما سره دومره انفارمیشن دی چې ټولې ضلعې انفارمیشن ما سره په دې موبایل کې پروت دی. اوس ګران اورېدونکو د امنامان خبره چې کوو نو څه تاسو دلبر نیوز کې خبر مو اورېده، یو شمېر سنیچر چې کوم دی هغه یې توبهګار کړل او ډېرې مقابلې وشوې او نښه نښانه یې هم دا وه چې سړی به په دې کونډۍ ایستله. دا کونډۍ نه ده، د دې نه چې کله دا ډوکي وځي که نه نو دې د عمر لپاره ګوټ شي. نو هغه به یې توبهګار کوو. بل دلته کې په مندړي کې یو خطرناک باغي به یادېده. دغه شان د پومرزو کې چې 34 مرګونه یې کړو. دا ډېر هغوی سره یې مقابلې وکړې او هغه یې ځای ته ورسول. نو په ضلع کې د امن و امان ډېره بهتري راوسته. خو غټه خبره ده چې د ایسپروشو لاسونه ډېر اوږده وو. د دې سیاسي پارټو ATM کارډونه وو. د دوی چې کله به جلسې و الیکشن به نو په کروڑه روپۍ به یې لګولې. خو یو سیاسي لیډر دته کال قدرې نشه کولی او چې کال به ورته کوو ښه به ورته کول، کار به خپل کوو. FIR چې کمې کړي دي نو ډېر زبردست FIR یې کړي د هغې خلکو چې هغه به دلته په پولیس باندې بدماشۍ کولې، هغه خلک چې دلته ډان جوړېدل، هغه خلک چې د ولس د نفس نه ځان خبر کړو په ټیک ټاکو باندې به هغوی خپلې مشروطۍ کولې او هر ځای ته چې به لاړو نو کله 100 کله 100 لتې ورکولې. د هغوی قبله یې درست کړه، توبهګار یې کړل. آینده وختونو کې چې هغوی یاد ساتي نو DPO مسعود احمد بنګش په ورته خوب کې مور یادېږي چې یو داسې افسر راغلو په 6 میاشتو کې د 6 کالو کار وکړو. ګران اورېدونکو دویم پراجیکټ د هغه درته ښیم DPO دفتر چې کله نه دا ټس سینه ضله شوې ده. د DPO دفتر کې د 100-200 نه زیات کسان نه راځي. یو ډېر لوی دفتر یې جوړ کړو. دا نه وي چې زه بلته پاتې کېږم، خو اجتماعي سوچ ته یې ګوره. یو دومره لوی دفتر یې جوړ کړو، کانفرنس روم چې اوس ورځه یو غټه دیره ده او څومره خلک چې نو غټ میټینګ پکې کېږي. د هغې نه علاوه پال دفتر کوم ځای کې چې د ولس دپاره په یو چت لاندې خو د هغوی نه شناختي کارډ روک شوي وي، ویزه ترې روکه شوي وي، لیسنس جوړوي، څه جوړوي په یو چت دننه چې کوم دی د هغه مسله به حل کېږي. هغوی ته کمپیوټر کرسۍ د ناستې ځای او هغې کې زنانه او نارینه زنانه ورته په جاب کړئ او هلته کې چې کوم دی هغه یې ولګو. 400 سیټ یې تاړه، هغه دومره زبردسته جوړه کړله چې هغې ته ورننوځي نو مزه به درکوي. د پړانګو تاړه په هغې باندې کار روان دی او په فاینل مرحله کې ده چې هغې ډېره زبردسته جوړه کړله چې هغې کې به ډېر مشکلات وو، پولیس ته هم ډېر مشکلات وو او د ناستې ځای هم پکې داسې نو هغې ډېره زبردسته چې کومه ده جوړه کړله. بل ګران اورېدونکو په شکور کې شمالي اشنغر کې د هغې دپاره تاڼۍ منظوري وکړله او چې دغه تاڼه څنګه جوړه شي نو په دغې به چې کوم دی نو پولیس برته کېږي او دغې خلکو ته مندړي تاڼه چونکې ډېره لرې ده نو دغه ځای به چې کوم دی نو ډېر زیات محفوظ شي او دې سره لنډې شا پلی ډیم او دا علاقه چې کومه ده دا به چې کوم دی نو دغه تاڼې سره دغه شي. اوتمانزو تاڼه، اوتمانزو چوکۍ چې کومه ده دا یې تاڼه کړه او نن میجر اکبر صاحب راغلی و د اوتمانزو او هغه ورته چې زه درله ځای درکوم، زه درله ځای درکوم. خو اگر چې هغه پېښور ته شپ شو خو بیا هم د هغه په 400 کې کردار وي
نو 400 سره چې کومه رشته وه دغه رشتې یې ښه پوره پاسداري وکړله او ډېر زبردست چې کوم دی نو دا 2 پراجکټ دی دا د هغه مرخونې منت دي دا یې دلته کې روړل. ګران اورېدونکو کتونکو د ټولو نه لوی پراجکټ چېرته وښیم 400 ته چې ته راننوځې نو په دې کې 14 داسې انټر دي چې د مختلفو ښارونو نه د مردان نه د ملکڼ نه د پېښور نه د صدریاب د اړخ نه دغه شانتې د مومندو نه د باجوړ پړانغار نه دا دلته خلک انټر کېږي په هغې باندې د کیمرې سیټینګ او په دې 14 تاریخ په چې کوم دی نو هغه ټینډر او هر څه به فاینل شي دا د 6 کروڑ پراجکټ دی د 6 کروڑ او دا 6 میگا پکسل کیمره به لګوي چې انسان څومره هم لرې وي که نه نو په خپل شکل کې به چې کوم دی نو هغه ښیي او په ټوله پښتونخوا کې 6 میگا پکسل کیمره نشته بلکې 2 میگا پکسل یا 3 میگا پکسل دا شته دی. د دې نه علاوه ګران اورېدونکو د امنامان خبره هم روانه وه د اسپروشو خلاف به اپریشن هم روانو ورسره به چې کوم دی نو نور د جرمونو خلاف به چې کوم دی نو پولیس ټنټو خو د هغه